د یو مشهور پخوانی جاسوس ایلی کوهن هغه اسناد دي چې په سوریا یا شام کې د چاپ شوي بشار الاسد حکومت په یو پټ ځای کې ساتلی وو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ځینې دا شیان د کوهن ښځې نادیه ته وسپارل. د اسرائیل حکومت وایي د خپل هغه قهرمان وګړي دا 2.5 مهم اسناد په ځانګړو عملیاتو کې له شام څخه خپل هیواد ته وړي دي. ایلی کوهن په یوه یهوده کورنۍ کې په مصر کې زیږېدلی و چې په 1948 کال کې د اسرائیل تر جوړېدو وروسته هغه هیواد ته کډه او په پوځي استخباراتو کې یې د شاملېدو ترڅنګ روزنه وشوه. په 1961 کال کې د اسرائیل جاسوسي ادارې موساد کوهن شام ته د جاسوسۍ لپاره ولېږه. هغه هلته د کامل امین ثابت په نوم د یو ډیر مالداره سوداګر په توګه کار پیل کړ او خلکو ته یې وویل چې د شام په یو کلي کې زیږېدلی دی. نوموړي د پیسو په مرسته ډیر ژر د شام د پوځي جنرالانو او سیاستوالانو سره ټینګه ملګرتیا جوړه کړه او هغوی ته به یې مختلفې تفریحي غونډې برابرولې. نوموړي د شام په حکومت کې دومره اثر رسوخ پیدا کړی و چې یو وخت په دفاع وزارت کې د سلاکار په توګه هم وټاکل شو. کوهن به ځینې وخت د پټو خطونو خو اکثره وخت د یوې مخابرې له لارې خپل راټول کړي حساس معلومات اسرائیلو ته لیږل. نوموړی 3 ځل په پټه اسرائیل ته هم تللی و او هلته یې خپلې میرمنې سره کتلي وو. هغه مهال په عربي هیوادونو د اسرائیلي جنګونو په بریا کې د کوهن راټول کړو جاسوسي معلوماتو ډیر مهم کردار لوبولی وو. خو په 1965 کال کې د روسیې د شوروي اتحاد په مرسته د شام استخباراتو ایلی کوهن په داسې حال کې په دمشق کې په خپل کور کې ونیو چې اسرائیل ته یې معلومات لیږل. په همغه کال نوموړی په دمشق کې په یو چوک کې په دار کړل شو. د هغه د جسد په اړه تر اوسه معلومات نشته. د اسرائیل وزیر